داسې لوی صحابي دی د دونه لوی درجه صحابي د دنیا نه تللی دی او چاته پته هم نه لګي چې بھائی یکم محرم راغی او زمونږ دپاره څه حکم دی بھائی زمونږ دپاره خو دا حکم دی چې 14 اگست زنده آباد جشن آزادي زنده آباد مونږ آزاد شوي یو څنګه آزاد شوي یو داسې آزاد شوي یو چې بھائی تاسو موټر سایکل نه سلنسر وباسئ او دا ډرار شروع کړئ ډرار شروع کړئ سم ډرارې وکئ هلکه په باتروم کې لږ ډرارې کوي چې اوس دلته په روډونو باندې هم کې بې شرمه دا شی به یې ویستي او ډرار به جوړي مخکې ځل موږ دلته بیان کوو نو هغه یو سړی د دې ځای نه روان و د هغه پوله پورې اواز راتلو دغه شی به یې ویستي او رو دا ډرار شروع دی چې څوک یې میني د چا خوا ته هم تېرېږي وایي خدای دې غر کو تباه کړه هر سړی ورته وایي لکه دا دې څه کړي او دا پلاران به ښه دا خبرې اوري لیکن بیا هم بچي له شی ورکړی دی بس ورو ایکسلیټر شاباس بایس چل دی 14 اگست دی ته خو په 14 اگست اول ځان پوهې که جس چل شوی ته اصل خبرې کہاں سے لګیا ہے بس جشن آزادي ده پرون زما هغه بچي زما پسې راله ما ته بابا شاپینګ ومکو مې سم راوړی دي پونکي را پسې راوړه پونکي ابېږلي نه یو بونګ هغه یو ازویمو کو برو غټ اواز یو کو لکه مې دا شي مې زه په منبر خلکو ته یم چې دا به نه استعمالوئ مې د دې بېګلو د وجې نه خلکو دماغ خراب شوه او رو هر سړي شی پیدا کړی دی او یو اواز ورکوي بس صرف سورناچي پسې خو ته شپوکې بس دې پوکې ورکوي او که دماغ خرابېږي چې د چا به خرابېږي نو دا بېګلي د دې وړو نه والو دا ولې نه ورکوو خلک بیماران دي د ټینشن بیماران دي دونه مهنګایي ده دا څه حالات دي ابروز یې ګاډي لوټ کړی دی ډاکوان ورته وایي چې مهنګایي د مهنګایي څه کم لوټ کوو ګاډي لوټ کړی کوسټر او وایي چې لوټ کوو نو اکس ورته وایي چې بھائی مهنګایي د څه کم لوټ کوو دا پیسې ته نه ځکه الو هلکه میلمانه دي د الله بنده او ته د میلمنو دونه بېعزتي کوې دا پته نه کم ځګون نه به راغلي او لاړو امیج لاړو زمونږ د علاقو چې بھائی د سوات او د دیر خلک چې کوم دی ګڼکپان دي او ډاکوان دي د خلکو نه چې کوم دی ګاډي لوټ کوي 14 اگست راغی ګاډي سنبھال گئے ګاډي سنبھال کوي خرچي پوه کوي خرچي پوه کوي ځکه چې دا چا څنګه مال ګټلی که نه حق شان به لګي ګوره یاد لرئ چې د کم طرف دې ګټلی دی په حقه طرف به نه ځي د حرامو مال دی په حرامو در نه لګي ما په هغه تېره شوي جمعه باندې دلته خبره وکړه مې لکه بھائی زموږ مسجد دی دلته او په دې مسجد کې د پکو ضرورت دی حلال مال دی ته وایي یو تاسو یقین وکړئ یو زنانه واورېده په کور کې یو زنانه په کور کې واورېده د لاس ګوتمۍ ویسته قربان شم د داسې جذبو نه دې ته جذبه وایي دې ته مال وایي ګوتمۍ ویسته وایي دا مفتي صاحب له ویسه او ورته ووایه چې ویې لګوه په جومات کې حلال مال یو کس ټلیفون وکړو مفتي صاحب و چې څونه پکې لګي زه یې در لېږم او ته پکې راولېږه بل کس پاسې دو بھائی 2 پکې در لېږم بل کس راغی بھائی وایي زه 15 دي که شپږ دي هر څه ټول در لېږم ماشاءالله غون حال ډک دی غون حال د پکونه ډک شو ماشاءالله دې ته وایي حلال مال ستا الله تعالی مال په جومات کې لګئ په مدرسه کې لګئ په نیکو ځګونو کې لګئ شکر وباسه مال دې پاک دی او که ستا مال چې کوم دی په 14 اگست کې په جنډو لګي د دغې جنډې عزت پکار دی احترام پکار دی زما په سینه لګېدلي زما په زړه لګېدلي ښکلی کا لیکن دا احترام نه دی چې په 14 اگست کې خو یې ولګوه او په 15 اگست چې کوم دی بیا په ځمکو باندې پرتي په ډیرانونو پرتي دا ته د جنډې عزت کې که بېعزتي کې ته 14 اگست پېژنې نه ته 14 اگست صرف دې ته وایي چې په موټر سایکل باندې ډورو کوه سپیډونه ولګوه او ته چې کوم دی ملي نغمې ولګوه او ډنګ ډونګ وکړه دې ته چې کوم دی جشن آزادي وي تا ته الله آزاد ملک درکړی دی آزاد اوسېږي مونځ کې د قرآن تلاوت کې احکامات د الله تعالی ادا کې شکریه ادا کا دا سر الله ته په سجده کا نفل وکړه د شکرانې لیکن دغه نشته منځونه پسې ضایع او ټولو خلکو لوپری شروع کړي هر سړی خوشحاله دی او مخونه ځان له وران کړي هلکه په مخ جنډه مه وباسئ ګورې ښه دا مسله ده د مخ ورانول دي دا د وطن سره محبت نه دی دا ته خپل مخ خرابې او د مخ د خرابول نه د شکله کوم چې الله تعالی دا له شکل او صورت جوړ کړی دا صورت بدلول دا حرام دی په مخ باندې جنډې مه وباسئ ها ستا وطن سره مینه د محبت ده کله ترانه ویلې کېږي په عزت او په احترام باندې ودرېږه هلته وطن سره مینه محبت وکړه جنډه خیجي نیغ ودرېږه په ادب او په احترام کې ودرېږه لیکن دا خو نه ده که نه چې تا اوس سلنسرې ویستې او صرف ډر ډور کې او زه 14 اگست منوم نو د الله د رضا لپاره دې شتون نه قلار شو داسې فضولیات دي فضول خپلې پیسې ولې خرچ کوئ ګاډۍ به سنبال کړي دا ګاډۍ هسې سنبالېږي دا ګاډۍ چې جوړ کړي دا جنډې چې پې جوړېږي په دې باندې دنیا خرچه راځي دغه پیسې راواله د یو غریب مدد وکړه 14 اگست ازادي ده غریب له خوشحالي ورکړه
لیکن دغه مونږ نه کوو، د غریب مدد نه کوو، په جومات کې نه لګو، په مدرسه کې نه لګو، خدای پاک رانه په دغه فضولیاتو بیا لګو.